مخصوصا 3 رکعاته وتر مونځ کې ستا نه دعای قنوت پاتې شو او ته ډایرک رکوع له لاړې او د رکوع نه ډایرک واپس ودرېدې قیام ته دعای قنوت لپاره دی الله اکبر وي او دعای قنوت وي، نو آیا دا مونځ کېږي که نه؟ یوه مسله داره. دویمه مسله داره چې دعای قنوت انسان نه پاتې شي نو د دې په ځای باندې بله دعا ویل جایز دي که نه؟ دریمه مسله داره چې دعای قنوت سره سجده سهو لازمیږي که نه؟ نو دا 3 مسلې اهم مسلې دي. اوله مسله داره چې دعای قنوت ستا نه پاتې شي او ته لاړې رکوع له ډایرک واپس ودرېدې، نو د دې سره مونځ ماتېږي نه، په انسان باندې په آخره کې سجده سهو لازمیږي، سجده سهو به کوي. یوه مسله ده. دوی مسله داره چې دعای قنوت دا مسلمان له زده کول پکار دي چې دا یې زده کړي، او دعای قنوت دا آسان الفاظ دي. نورې دعاګانې هم په احادیثو مبارکو کې نقل دي، دقه دعا هم نقل له، خو دا اوږده نقل له، مختلفو صحابو نه مختلفې دعاګانې نقل لي، خو دا دعای قنوت دا دعای قنوت چې کوم رایج دی دا یې زده کول پکار دي. دریمه مسله داره چې دعای قنوت دا ستا نه پاتې شي او ته ډایرک رکوع له لاړې، نو په آخر کې تا له بیا سجده سهو کول پکار دي، ځکه دعای قنوت دا واجب دی او چې کله په مونځ کې واجب پاتې شي نو بیا سجده سهو په آخر کې پکار دي.